بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په تیر سبقونو کې د اسم مختلف اقسام هم ویلو. اولنې تقسیم د اعراب او د بنا په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه، معرب او مبني، او بیا د معرب مکمل تقسیم چې هغه شپاړس قسمونه، منصرف، غیر منصرف، او بیا پای کې مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع، او مبني او په مبني بیا اته قسمونه، مثمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، ظروف، مرکبات او اسماء کنایات دا ویل شي. بیا موږ وی چې د اسم نور تقسیمونه د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره معرفه او نکره، د معرفې نکرې تعریف او د معرفي او اقسام ویل شول. دا نه بعد موږ وی چې اسم دا د تذکیر او تانیث په اعتبار سره په دوه قسمه دي، مذکر او مؤنث. د مذکر او مؤنث په اړه کې خبرو شوله. د مؤنث دوه تقسیمات، مؤنث سماعي قیاسي او مؤنث حقيقي لفظي، دا بیان شول. نه بعد اسماء عدد موږ بیان کړل چې اسماء عدد کم کم دي او تعداد اعداد موږ جوړو څنګه، او د هر عدد سره به داغي تمیز څنګه راځي. د 3 نه 10 پورې او د 11 12 او د 13 نه 19 پورې او دا مختلف باس موږ کو. بیا موږ بل باس کې فصل کې تسنیه ویلا، تسنیه تعریف او تسنیه د صحیح کلمې نه بسنګ جوړو. چې اسم مقصور په اخره کې راغلی د واو نه بدل شوی یا د همزه نه بدل شوی د یا نه بدل شوی، په کومه طریقې باندې به جوړو نو هغه ویل شو. نه مخکې فصل کې مونږه د جمع باس وکړو. اول د جمع تعریف وکړو چې جمع هر څه لګي چې په افراد مقصودو باندې دلل کې سره د دې نه چې په واحد کې تغیر شوی وي. په واحد کې تغیر نه شوی بیا هم د جمع باندې دلالت کوو، ناغي ته جمع نه وي بلکې اسم جمع ورته وي. بیا د جمع اول دوه قسمونه دي، جمع صحیح، جمع سالم. جمع صحیح چې د واحد وزن پکې نه مات شوی، او جمع مکسر چې د واحد وزن پکې مات شوی. بیا موږ جمع سالم د په دوه قسمه ده، مذکر سالم او مؤنث سالم. جمع مذکر سالم چې جوړیږي نو دای لپاره شرایط دي، او جمع مذکر سالم چې د اسم په شروع کې اسم په اسم کې راغلي اسم نه موږ جوړو دای لپاره درې شرایط، او چې د صفت نه جوړون دای لپاره شپږ شرایط چې په اخر کې بیتانی راغلي د مذکر عاقل جمع وي. او د دې فعلا په وزن باندې باندې راغلي چې وزن د فعلان په وزن باندې راغلي چې مؤنث فعلا راځي. د داسې افعال په وزن باندې باندې چې داغي مؤنث فعلا او راځي. دا فعول په معنا مفاعل په وزن باندې باندې، او فاعل په معنا د مفعول په وزن باندې باندې. بیا موږ جو مؤنث سالم چې د باکره کې الف او تا زائد راغلي وي. بیا په هر جمع نه مونږه الف او تا سره جمع نه شو راوسته، بلکې راهي لپاره شرط دی چې یو مذکر سالم او نون سره راغلی او بل لري په اخره کې تا راغلی. کچرته یو مؤنث شو چې په اخره کې تا نه راغلی نو داغه جمع بیا په الف او تا سره بل راځي، لکه حائز لري جمع حوائز راځي، حائزات نه راځي، او د حائزتون جمع حائزات راځي. بیا موږ ویلو چې په حائز او په حائزه او په حامله او په حامله کې څه فرق دی. نو چې بالفعل یو زنانه حائزه وي، حیض ورته راغلی یا حمل ورته راغلی، نه دا حائزه یا حامله وي. او چې بالفعل اوس په دې کې حیض نه وي ورته او حمل ورته نه وي، نو بیا دا حائز او حامل وي. او جمع مکسر مو ویلو چې هغه د واحد وزن په مات شوی. د ثلاثي کلمونو د دې وزن مقرر نه دی، په هر وزن باندې راتلی شي. د رباعي کلمونه د فعالو په وزن باندې راځي، او د خماسي کلمونه د فعالیلو په وزن باندې راځي. بیا د جمع کثرت دوه قسمونه دي، جمع مکسر یا جمع قلت ته جمع کثرت ته. جمع قلت چې 3 نه 10 پورې دلالت کوي، او جمع کثرت چې هغه 3 نه والا د 10 پورې هم کوي او د 10 نه علاوه هم کوي، دا غیر متناهي. د جمع قلت لپاره اوزان افعل، افعال، افعله، فعله، او جمع مذکر سالم، مؤنث سالم چې دی په دا پکې نه راغلي، الف لام پکې نه راغلي. او جمع کثرت چې هغه اطلاق د 10 موروم کیږي او د 10 نه پاک باندې هم کیږي، د جمع کثرت وي. دا جمع کثرت دوه قسمونه دي، یو جمع منتال جمهور یو غیر منتال جمهور. جمع منتال جمهور چې هغه لپاره خپل اوزان مقرر وي، او غیر منتال جمهور چې خپل اوزان مقرر نه وي. دا وز دې ځنه خو د اسم د اشتقاق په اعتبار سره، د اشتقاق په اعتبار سره
د اسم تقسیم کوي. نو اشتقاق په معنی د شلیدلو باندې راځي، سیرولو باندې راځي، او اسم چې نه دا د اشتقاق او عدم اشتقاق په اعتبار سره په درې قسم باندې دی. یو ته مصدر وای، یو ته مشتق وای، یو ته جامد وای. مصدر دې ته ویل کېږي چې په خپل باندې سره نه جوړو او د دین نور اسماء او افعال جوړيږي. مشتق دا هر هغه اسم ته ویل کېږي، هر هغه اسم او فعل ته ویل کېږي چې هغه د مصدر نه راوتلې، د مصدر نه جوړ شوی، لکه اسم فاعل او اسم مفعول او صفت مشبہ، اسم تفضیل، دا ټول د مصدر نه راوتلي دي. نو دلته به د اسماء مشتقات ذکر وکړي. او اسم جامد، اسم جامد چې هغه نه د چانه جوړي او نه د دنه سره جوړيږي، یا نه د چانه راوتلې او نه د دنه نور اسماء چې دا جوړيږي، د جامد وي. نو جامد ذکر خدل لکه نه کوي. او نن سبق کې د مصدر ذکر ده، او بیا د اسماء مشتقات، د اسم فاعل او د اسم مفعول او اسم تفضیل او صفت مشبہ داغي ذکر وکړي ان شاء الله. نو مصدر دا د صدرای سورو د باب نصرین سورونه صيغه د مصدر ده، او معنی دا راوتل، راوتل. یا مصدر چې دا صيغه د اسم ظرف ده، نو معنی دا دراوتل وزه، دراوتل وزه. او په اصطلاح کې مصدر دا هر اسم ته وایي چې صرف په وصف باندې دلالت کوي، چې صرف په وصف باندې دلالت کوي، او د دین اسماء او افعال مشتقي، اسماء او افعال مشتقي، او صرف په وصف باندې دلالت کوي. وصف یعنی صرف هغه وصفي معنی پکې پرته وي، صرف حدوثي معنی پکې پرته وي، حدثي معنی پکې پرته وي. لکه په فعل کې نه، په فعل کې درې سوزونه، په فعل کې درې سوزونه، یو پکې نسبت الى الفاعل وي، یو پکې نسبت الى زمان وي، او یو پکې معنا حدثي وي، معنا وصفي پکې وي، معنا وصفي معنا مصدري. لکه ته ضربا هغه یو کس وهل کړي وو په تیر شوی زمانه کې، نو دا تیر شوی زمانه دا پکې نسبت الى زمان ده، او هغه یو کس دا پکې نسبت الى الفاعل ده، او دا وهل چې دا پکې معنا مصدري ده. نو په مصدري معنی کې مصدر دا راځي چې په وصف باندې راځي، چې په وصف باندې یعنی ذات وسره نه وي، ذات وسره نه وي. لکه فعل چې دا په ذات مع الوصف باندې راځي، چې هم پکې ذات وي هم پکې وصف وي. او په مصدر کې مصدر دا راځي چې صرف په حذف باندې یعنی صرف په وصف باندې دلالت کوي، او د دې افعال او اسماء مشتق کیږي، د دې څه مشتق کیږي؟ افعال او اسماء. وذا د مصدر نه خو براه راست فعل خو ته بلا واسطه جوړیږي، خدا څومره اسماء مشتقات دي بیا دا د فعل مضارع نه جوړیږي. سره جوړیږي لکه الاول ګوره ضرب مصدر وي، نو ضرب مصدر ده، نصر مصدر ده، دلیلتا فعل ماضی راو باسلا، ضربا او نصر ذات راو باسلا، بیا د دې فعل ماضی نه فعل مضارع جوړ شي، د ضربا نه یضرب او د نصر نه ينصر، او د څومره اسماء مشتقات دي نو دا بیا د دې فعل مضارع نه جوړیږي. څنګه جوړیږي؟ د فعل مضارع نه. نو مصدر دا د ټولو اصل له، او کنا صرف د فعل او مصدر اصل دی کنه، په دې کې دا اختلاف ده. تاسو به مل مسلک ویل نه کنده ویل کم ځای وای تاسو نه دا په لاول کو تصیب اسی اشاره کړی دا په لاول کې چې کله ویلي دي چې اسم پدری قسمه ده، فعل دا کلمه پدری قسمه ده، فعل اسم او حرف د سی ویلي چې کلمه پدری قسمه ده، فعل او اسم او حرف. نو بیا په اعتراض ال د کې لیکل ده چې لکه دا نور خلک وایي چې کلمه بدري قسمه ده اسم فعل او بدل لګیته وي چې کلمه بدري قسمه ده فعل اسم او حرف، دا فعل ولې مخه کړل. نو لکه هغه تاسو جواب ورکړی چې یو خو زمونږ کار ډیر چې نن دا فعل سره دی د صرفینو، بل دا چې لکه دا فعل اصل له، فعل اصل له، مصدر اصل نه لري. پورا باس مې ان شاء الله په افاده نمبر 6 کې به تاسو ول د کوي په 5 کې په د الموسیقه کې افادات دي. افادات په الموسیقه کې د یو شیز دی کنه چې دا په نورو کتابونو کې نشته ده، دا د الموسیقي خاصیت ده. او دا خبرې په الموسیقه کې سم مونږ لګيږي، د الموسیقي نه علاوه په بل کتابونو کې
دا نه موندل کېږي دا خبرې چې کوم پای کې به افادات وکړي مکمل باسه په کار دلته اوس په دې ورځو کې هغه شروع کړه وې دا چې ششمایي تا دا دقیقي ها بل په دې کې دا الته وتا سو بیا وایي کنه چې د کوفیینو په نسبت باندې فعل اصل له او د بصرینو په نسبت باندې مصدر اصل له مصدر اصل له هر څه د مصدر نه جوړ شي نو زمونږ د علم سره ولا صاحب تیرې نه د کوفیینو په ډله باندې نو دې به الله کې دا خبره کوي چې فعل اصل له او مصدر دې دا فرع ده او په دې باندې باغه اعتراضات او جوابات او خپل دلایل دا پیش کوي او چې بیا کله درې مې درجه ته وړي کنه په درې مې درجه بیا مراحل الارواح کتاب دی نو هغه د بصرینو په نسبت باندې او چې مصدر اصل له نو بیا د مصدر د اصلیت په اړه کې تاسو ته خبرې اترې کوي باس وکي دلایل وای خو زمونږ چې کنه نو کته د سوګو ځای لکه مصدر اصل له فعل اصل له یو کده بصرینو په مذهب باندې یو مصدر اصل له کده کوفینو په مذهب باندې یو فعل اصل له ولی نو تعالی بکار چې دوه د موسیقي دی هم د مراد دی اوس وایي چې با خبره ده اوس کته چې فعل اصل له او مصدر اصل له ځان لورته وای خو شوي خو عام طور باندې بصرینو مذهب تلنده چلیږي او چې دا مصدر سره اصل له پوه شو به معنی اصل مطلب سره مشتق منه چې دا هر سره سره جوړ شوی دی د مصدر نو وای د مصدر نسب چې نه دا فعل ماضی جوړ شوی دا د مصدر نسب څه جوړ شوی دا او فعل ماضی نه بیا څه جوړ شوی دی فعل مضارع او دا څومره اسماء مشتقه چې دي اسم فاعل او اسم مفعول او اسم ظرف او اسم اعلی او صفت مشبہ دا ټول بیا سره جوړ شوی دي د فعل مضارع نه نو کم کسان چې دا اسماء مشتقات او دغه شان دي د افعال فعل مضارع یا فعل امر فعل نهي دا ټول بیا فعل مضارع نه جوړيږي نو کم کسان چې دا مصدر د ټولو اصل له نه بګی دا ټکه بیا وای چې د اسماء مشتقات او افعال مشتقات لپاره مصدر اصل له بالواسطه سو بالواسطه او د فعل ماضی لپاره اصل له بلا واسطه فعل ماضی لپاره اصل له بلا واسطه نو خبره باندې پوه شئ راځه وېما خبره ده نو یو موږ مصدر چې هغه په وصف باندې دلالت کوي او د دې افعال مشتقي افعال او اسماء مشتقي او اسماء مشتقي بالواسطه او افعال یعنی فعل ماضی ته مشتقي بلا واسطه خالي دویم نمبر خبره ده چې دا مصدر اوزان څه دي نو د ثلاثي مجردونه اوزان د مصدر د سماعي دي د ثلاثي مجردونه اوزان د مصدر سری سماعي دي یعنی د قياس سره تعلق نه ساتي بلکې عربيان نه څه ورته شوی دي چې موسیقي والا چوال ذکر کړی دي ویلي دي کنه فعل فعل فعلت فعلان بفتح فعل فعل فعلت فعلان بكسر فعل فعل فعلت فعلان بضم دا المسلمین بلوی نظم لیکل دی هاي کې دا 44 اوزان د فعل یو طرف ته اوزان دي بل طرف ته چې نه داغه موزون دي 10 با ویلي تلته دا یادول غوړي او دا ثلاثي مجرد نه علاوه چې غیر ثلاثي مجردي او داغه نه مصدر دا قياسي راځي چې کله ماضي د افعل په وزن باندې وي نو مصدر افعال راځي ماضي د فعل په وزن باندې وي نو مصدر تفعيل راځي او مصدر د ماضي د فاعل په وزن نو مصدر مفاعل راځي دا شانتي د فاعل په وزن باندې ماضي وي نو مصدر فاعلتن راځي واښوي او چې کم باب دی کنه د کم باب نوم دی جو په اق وزن باندې مصدر راځي لکه باب تفعیل له جو تفعیل په وزن باندې مصدر راځي مفاعله جو د مفاعلتون په وزن باندې راځي باب فاعل لرا جو د فاعل په وزن باندې راځي باب افعیلال له جو د افعیلال په وزن باندې مصدر راځي یعنی د باب چې کم نوم دی جو اقل دی مصدر دی په دې باندې پوه شئ بیا دا دوه خبرې موږ وکړې یو تعریف د مصدر او دویم موږ څه وکړو د اوزان د مصدر درېمه خبره ده چې مصدر عمل کوي کنه کوي په مصدر او په اسم مصدر کې فرق تاسو مال ته په مشتق کې ویلې کنه په مصدر او په اسم مصدر کې فرق الته ویلې دلته به تاسو ویلې دلته کې دا نشته
مصدر دا عمل کوي کنه کوي مصدر عمل کوي مصدر په اسماء عاملو کې دی پوه شوي مصدر په څه کې دی په اسماء عاملو کې مصدر څه عمل کوي مصدر د خپل فعل په شانتي عمل کوي مصدر د خپل فعل په شانتي عمل کوي د خپل فعل په شانتي عمل مطلب دا دی کچرتا د مصدر د فعل لازمی مصدر وو نو بیا صرف فاعل طرفه ور کوي او کچرتا د مصدر د فعل متعدی مصدر وو نو بیا با فاعل طرفه او مفعول تبع نسب ور کوي پوه شو مې باندې ها مصدر څه عمل کوي د خپل فعل عمل کوي د خپل فعل عمل څه مطلب دی که مصدر د فعل لازمی نه مشتق فعل لازمی د فعل لازمی مصدر وو نو بیا وسه کوي صرف فاعل لپاره فور کوي او کا دغه د فعل متعدی نو بیا وسه کوي فاعل لپاره او مفعول لپاره نسب ور کوي بل دا چې دا مصدر عامل ضعیف لري مصدر عامل نو کله دې دا معمولات په ترتیب کې وو جدا و عمل کوي او که معمولات په ترتیب کې نو بیا عمل نشي کولای ترتیب څه مطلب دی لکه اول مصدر دی بیا به فاعل دی بیا به سره مفعول دی خو کدا مفعول په فاعل باندې مخکې شو یا دا فاعل باندې مصدر باندې مخکې شو نو بیا دا عمل نه کوي پوه شو باندې په دې باندې پوه شوي مصدر عمل کوي کنه کوي مصدر څه عمل کوي د خپل فعل په شان دي عمل کوي څنګه خو د مصدر د عمل لپاره شرط دی چې دا مفعول مطلق نه ګوري دا مفعول مطلق که مفعول مطلق نو بیا فعل عمل کوي بیا مفعول مطلق عمل نه کوي نو مصدر د عمل لپاره شرط دی چې دا مفعول مطلق او څه عمل کوي دا كفعل لازم وفاعل لبا رفع ورکوي او كفعل متعدي فاعل لبا رفع ومفعول لبا نسب ورکوي بل خبره موکړه چې مصدر عاملی ضعیف دی کچته لري معمولات په ترتیب کې وو جو عمل وکړي که معمولات په ترتیب کې نه جو عمل نه کوي عام طور باندې مصدر استعمال په اضافت سره کیږي عام طور باندې د مصدر اضافت پس سره د مصدر استعمال په اضافت سره کیږي یعنی د دې مصدر اضافت خپل فاعل یا مفعول طرف ته شوی عام طور باندې د مصدر استعمال د څه سره کیږي په اضافت سره کیږي چې کله په اضافت سره وشو نو اضافت چاته کیږي فاعل ته یا سره مفعول ته یا فاعل ته کیږي یا سره کیږي چې کله د مصدر اضافت خپل فاعل طرف ته وشو نو دغه مصدر با مضاف وي مصدر به څه وي او د دې د فاعل با لفظا مجرور مضاف الیه وي او معنا به مرفوع وي لفظا به مضاف الیه د وجه نه به څه وي مجرور وي لفظا به مضاف الیه د وجه نه څه وي خو معنا به څه وي مرفوع به وي دغه شانته کچرتا د دې مصدر اضافت مفعول به ته وشو کله مصدر اضافت څه ته وشو نو دا مفعول به د اضافت د وجنه د مضاف الیه د وجنه با دا مفعول به منصوب لفظا مفعول به به منصوب او مجرور به لفظا لفظا او معنا بسوي منصوب دې خبره باندې پوه شوي د مصدر استعمال پس سره کیږي په اضافت سره کیږي د مصدر استعمال پس سره کیږي نه درې اضافت کله درې مصدر اضافت کله فاعل ته شو کله لکه مصدر فاعل ته وشو نو بیا با دا فاعل با لفظا مجرور وي او معنا با مرفوع معنا به څنګه مرفوع چې فاعل مرفوعات نه لري او لفظا مجرور اضافت ته وجه مضاف الیه ته وجه او مفعول به دا کله چې د دې مصدر اضافت مفعول به ته وشو نو بیا با مفعول به با لفظا مجرور وي معنا منصوب په دې خبره باندې پوه شئ تاسو په دې باندې پوه شئ اوس کتاب ته وګورئ ترکیب مرکب سره راځي په مخه بکوخه الفصل المصدر دا فصل مصدر په بیان کې مصدر څه ته وایي نو مصدر په لغت کې معنا
دا جای صدور یعنی زید صادریدو او دې د مصدر څخه وای چې دا د فعل د صادریدو زیږی اسم دا اسم ده يدل على الحدث فقط چې دلالت کوي په حدث باندې حدث څه ته وای وصف ته وای قائم بالغیر ته وای څه ته وای قائم بالغیر مطلب دا دی چې په بل چا باندې قائم یعنی خپل زمانه نه لکه وهل نو وهل یو لغونی کو چا باندې بکیږي کنه یا لوستل د مصدر پہچان دار چې با عربی کې وبه الف لام په شروع کې راغلی عام طور باندې او په پښتو کې با د دې په ترجمه کې لام راځي وهل وړل سکل لامبل کېناستل پاسېدل او په اردو کې په اخر کې نون الف نا راځي لکه کانا پینا بیٹنا او فارسی وایي فارسی په اخر کې بدن یا تن په کې راځي خاجي لکه الضرب زدن القتل کشتن نو اسم يدل على الحدث فقط دا اسم دی چې دلالت کوي په حدث باندې صرف حدث څه دی وصفي معنی تا قائم بالغیر ته ویلېږي یعنی زمانہ فقط وي یعنی زمانی په کې نه لکه نور اسماء مشتقات یا افعال مشتقات کوم دي نو پای کې مصدری معنی هم وي خدای سره ذات په کې هم ذات مالو سب باندې دلالت کوي او زمانہ په کې هم وي ويشتق منه الافعال او د دې مصدر نبا مشتق ولېږي افعال لکه بوا شوی به معنی افعال بدیږي او اسماء مشتقیږي نه بل واسطه او فعل مشتقیږي کالضرب لکه الضرب والنصر كالضرب والنصر مثلا لکه الضرب والنصر شو دویم نمبر خبره چې د مصدر اوزان کم دي نو د ثلاثي کلمې نه د مصدر اوزان سره دي سماعي سره دي سماعي چې صاحب د الموسیقي سو ذکر کړی دي چوال ذکر کړی دي علاوه نور علماء کرام هم ذکر کړی دي او دا ثلاثي کا د غیر ثلاثي مجرد نه با دا قياسي یعنی چې ماضي څنګه راتله جو مصدر به هغه راځي او د کم باب چې کم نوم دی جو په هغه وزن باندې نه سره دي او ابنيته او اوزان دري ابنيه اوزان مساسغه وزن من الثلاثي المجرد الى الثلاثي مجردنا غیر مضبوطه ندي ضابط کړل شوی ندي راګر کړل شوی نه مضبوط معنی یا د قاعده کلیه د لاندې درجه ندي يعرف بالسماع دا پیژندلېږي په سماع سره ومن غیره او دا غیر ثلاثي مجرد نه یعنی دا ثلاثي مجرد نه علاوه دا نور چې کوم دي قياسيه نو دا وقياسي كالافعال لك باب افعال شو والانفعال او انفعال شو لسنا انفعلنا او استفعال شو لسنا استفعلنا او فعللا دا فعللا او تفاعل دا باب تفاعل باب رباعي مزيد فيه ده مثلا درېمه خبره باندې سبق کې مصدر سعمل کوي مصدر سعمل کوي وای فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا مصدر کا چرته مفعول مطلق نه وي مصدر کا چرته مفعول مطلق نه وي يعمل عمل فعله دا به عمل کوي د خپل فعل عمل په شان دي خپل فعل عمل څه مطلب وو اعني يعني زما مقصد دی چې يرفع الفاعل ان كان لازما کلازمی او نو فاعل ته بسور کوي لګوس ګوره ترکیب اعجبني قيام زيد اعجبني قيام زيد ترکیب کوا اعجب فعل نون وقايه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به قيام مصدر قيام مصدر او زيد فاعل لقيام د پاره واښوي مصدر سره د خپل فاعل نه دا فاعل شو د اعجب فعل لپاره وينصب مفعولا او دا بنصب ورکه مفعول ان كان متعديا كتدا سو لك اعجبني ضرب زيد عمرا ترکیبو اعجب فعل نون وقايه یا ضمیر ضرب مصدر ده ضرب نو څه چل کړه زيد لری نه رفع ور کړی دا او عمرا لری نو دا مصدر سره خپل فاعل او مفعول به نه دا فاعل شو د اعجب لپاره ولا يجوز تقديم المعمول المصدر عليه ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه او اینا جائز ندي د مصدر معمول په مصدر باندې مخکې کول ولی ځکه چې دا مصدر عامل ضعیفه ده مصدر عامل
جو کله دی هغه معمولات په ترتیب کې وي جدا پکې عمل کوي او که ترتیب یې ګډوډ نو بیا عمل لکه اعجبني فلا يقال پس نه ویل کېږي اعجبني زيد ضرب عمرا دا نه ویل کېږي ولې نه ویل کېږي دلته څه چل شوی دی دلته فاعل مخکشه له بچا باندې په مصدر باندې ولا عمرا ضرب زيد دلته دا وې د سیم نه ویل کېږي ولې دلته مفعول به مقدم شوی دی بچا باندې ويجوز اضافته الى الفاعل او جائز دی د دې مصدر اضافت چاته فاعل دا لکه کریه ضرب زیدین عمرا وسه کریه معنا سره ما بد وګڼل سره بد وګڼل ضرب زیدین عمرا د زید وهلو عمر لرا چې زید لګیدل او څوک ولنه نو زید پکې څه شی دی فاعل دی زید سره او عمرا سره مفعول به دی لکه اوس د دې ترکیب ته څنګه بګه کریه دا دوه د ورځې سلور پنځه ورځې مبني له باس نه دی خو موږ به په ترکیب نه کوو د یو وجه دا وکنه چې هغه لکه ټول مفردات په یوه ترکیب ته ضرورت دونه نه هغه ټول مخکې دغه ټکي شوي دي لکه مصدر دغه پکې موږ ویل او مذکر او مؤنث او دا ټول مخکې شوي دي وایي تسنیه چې دا مګ شي نو مایي ضرورت نه بیا والا ترکیبونه بیا شروع کیږي ځکه چې اوس خو د موږ عاملین دغه شروع شول کنه عوامل شروع شول اما مصدر خبري بکو بیا بل اسم فاعل بیا دا ټول عوامل دي نو بیا دغه ترکیبونه شروع کیږي او ټول طریقې اقا شان دي نیوي پکې سنشت لري او دغه خبري به اوړي راوړي کریه ضرب زید عمرا ترکیب به وکي کریه سره فعل او تو ضمیر پکې ضرب نه کنه ضرب مصدر مضاف ضرب زیدین دسه وایي زیدین لفظا مجرور مضاف الیه معنا مرفوع فاعل لچره پارا د ضرب د پارا او عمرا مفعول به لچره پارا د ضرب مصدر د پارا ضرب د مفعول به د عمرا مفعول به لچره پارا ضرب مصدر د پارا اوس راغون کا ضرب مصدر سره د خپل مضاف سره د خپل مضاف الیه فاعل او سره د مفعول به نه دا مفعول به شو چر پارا کریتو فعل لپاره کریتو فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه و الى المفعول او د دې نسبت کیږي مفعول دا خدا خبره یا ساته غوړه امر ته وي چې کله د اضافه د مصدر اضافت فاعل ته وشو د لفظا مجرور مانن ما او کله د دې اضافت مفعول به ته وشو نو بیا به لفظا مجرور مانن او چې مفعول شي لګي کریه تو ضرب عمرو زیدون معنی سره بدغه یو معنی نه کریه تو محبت وکړل ضرب عمرو زید زید وهلو عمر لرا ترکیبو کریتو فعل فاعل ضرب مصدر مضاف عمرو مضاف الیه لفظا مجرور معنا منصوب مفعول به معنا منصوب او زید داسره فاعل چر بارا ضرب لپاره ضرب مصدر سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا څه شو دا کړي لپاره مفعول به واما اذا كان مفعولا مطلقا او كتر مصدر مفعول مطلق نو فالعمل للفعل الذي قبله نو بیا به عمل دا هغه فعل لپاره کوم چې دینه مخکره لکه ضربت ضربا عمرا نو لکه بیا به دا مصدر عمل نه کوي بلکې دینه مخکې چې کوم فعل هغه عمل کوي نو ضربت ضربا عمرا دا ضربن ولی منصوب ده او ترکیب وسنګ کوم ضربت ضربا عمرا ضربت فعل فاعل او ضربا مصدر او عمرا مفعول به فعل سره خپل فاعل او مصدر سره خپل فاعل او مفعول به نه دا فاعل شو ضرب مفعول مطلق پوښښ به معنی ضربت ضربا عمرا فامر منصوب به ضربت عمرا منصوب ده ضربت دوجنا ضربت ضربا عمرا الهغه پوښښ به معنی ضربت ضربا عمرا څه ترکیب ده ضربت فعل فاعل ضربا مفعول مطلق ده عمرا مفعول به ده عمرا مفعول به ده ضربت فعل فاعل ضربا مفعول مطلق او عمرا مفعول به فعل سره خپل فاعل او مفعول به مفعول مطلق نه جمله فعلیه خبریه وذری مثالونه لکه په قران مجید کې وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو بخانه غتل ابراهيم عليه السلام نو ګوره استغفار ابراهيم استغفار مصدر ده او مضاف ده او ابراهيم د دې لپاره مضاف الیه ده لفظا مجرور ده او معنی سره مرفوع ده ولولا دفع الله الناس بعضهم ترکیب دفع الله الناس
دلګي دفع دا مصدر ده او لفظ الله لفظا مجرور محلا مرفوع ده او الناس مفعول به دا بټول لي کوي ځان لخوا لا يسأم الانسان من دعاء الخير من دعاء الخير من دعاء الخير فاذكروا الله كذكركم آباءكم ترکیب ہوگا فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا امر افعل امر واو ضمیر بگے فاعل لفظ الله مفعول به كذكركم آباءكم كاف حرف تشبيه كاف حرف تشبيه جارا كاف جارا ذكركم آباءكم نو ذکر مصدر مضاف ته ذکر او کم مضاف الیه او دسره فاعل مضاف الیه مجرور لفظا مجرور فاعل او آباءكم مرکب اضافي داولا مفعول به ذکر مصدر سره خپل مضاف الیه فاعل او مفعول به نه مجرور شو د کاف جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو پکا انن پوره ها پدې اذکروا پوری بینه کو ها فاذكروا الله كذكركم یا دغه شان په قران مجید کې انداز يحبونهم كحب الله چې کله لکه مفعول د غرالو فعل په شانتي مصدر راغی د فعل په شانتي سره راغی نو ام مفعول مطلق جوړیږي سم جوړیږي مفعول مطلق کو جوړیږي لکه اوس دا اذكروا الله كذكركم آباءكم نو دا غدانو آسان دی كذكركم آباءكم لکه دا چې موږ کله یو ځای کو کنه ذکر مضاف او کوم مضاف الیه فاعل او آباءكم مفعول به نو دا جار مجرور شو جار مجرور متعلق شو پکا اینن پوره پس پوره کائنن پوره کائنن چې په فعل سره خپل فاعل متعلق نه دا صفت شو سجو صفت شو او ذکرن بولا محذوف راو باسو واښوي ذکر مسره واسو محذوف موصوف نو موصوف سره خپل صفات مفعول مطلق د اذکروا لپاره یا قران مجید کې اندال يحبونهم كحب الله يحبون فعل وضمير بقى فاعل هم مفعول به كحب الله كاف حرف جر او حرف جر تشبيه او حب الله حب مصدر مضاف لفظ الله مضاف الیه فاعل نو دا هم دغه شانتي چې مصدر مضاف سره خپل مضاف الیه فاعل دا مجرور شو دا کاف جر مجرور متعلق شو بقاینن پورې دا محبت په حبن پورې واښوي نور په قران مجید کې تخافونهم كخيفتكم انفسكم نو ځل کې خيفتكم انفسكم نو خيفه مصدر ده او کوم دا مفعول به دا فاعل او انفسكم مفعول به لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نو لا يسمعوا فعل فاعل دعاء مصدر او کوم مفعول به فاعل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير استعجالهم الکه یاد بشي نه دا پورا نه دا نو ګره مصدر په باره کې موږ نه مصدر تعریف کو بیا نه مصدر د ثلاثي مجرد نه د غیر ثلاثي مجرد څنګه راځي او مصدر عمل کوي کنه کوي نو که عمل کوو نو یو شرط ولای چې مفعول مطلق بنئ او څه عمل کوي د خپل فعل بشانته عمل کوي او بیا مصدر عامل ضعیف نه نو که په ترتیب جو عمل کوي که په ترتیب نه عمل نه کوي او بل خبره به موږ دا وکړه چې د دې کله اضافت کیږي چې اضافت فاعل د وشي بیا به لفظا مجرور محلا مرفوع وي مفعول د نسبت شنو لفظا مجرور محلا منصوب وي اګه مفعول مطلق او بیا عمل نه کوي الګه پوه شو به دی باندې دا وړو